آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شباب سورة الشريف. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. عزتمندو دی محفل تعلق د قرآن کریم سره دی. بعضی معشومان و قرآن کریم د اللہ کلام اختتام تر رسولے دی. مانا مخ کی مولانا بحر الحکیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نغی تقریر وکو، اور غالباً مفتی زرین شاہ سے دامت برکاتہم العالیہ اغی تقریباً معلومی گی سے چلا تقریر نرے کڑے. مفتی ابرار اللہ سے عمرہ لے دے، اور مولانا شمس العرفین سے بم وی رازی. بہر صورت علماء کرام دیر تشریف فرما دی. بدغ حوالہ بانی بزستا سمختا مختصراً یوسو خبری ذکر کم، بیا با انشاءاللہ دا نور علماء کرام تقریر کی زکچ وقتم کم باقی دی. مختصر یوسو خبری بوکو. عزتمندو نن قرآن کریم دا اللہ کلام دی معشومانو ختم کرے دی. علماء وائی چکل دچا نابالغ الواد سنیک اعمال کی یا دا قرآن کریم تلاوت کی، چی نابالغ بچی قرآن لولی نو رب العالمین دا دی اجر دا مور او پلار پا عمل نام کی. نو دا دی مور او پلار دیر بختور دی زکدا معشومان خو نابالغ دی، او قرآن کریم دا اول نرواغستو آخر پوری قرآن کریم ورسو. دا دی طول اجر برب العالمین دا دی دا والدین و پا عمل نامہ کی لیکن. دا معشومان خو بخبل سے بختور دی، خددی معشومان و والدین اغدیر بختور دی، اغدیر دا مبارکبات قابل دی. زکا قرآن کریم کی رب العالمین فرمائی: قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. وی پدی قرآن باندی خوشحال شئی اے مور او پلار، پدی قرآن خوشحالی وکے او پدی باندی مبارکی والے. فلیفرحوا پدی خوشحال شئی هو خیر مما یجمعون. دا تاسو چې سجمع کړي دي دا غیر ټولو نه دا قرآن غوره دی. دا غیر ټولو خوشحالو نه دا خوشحالی قیمتی ده. دا خوشحالی دا مبارکباد قابل ده، او دا نننی خوشحالی ستاسو خوشحالی ده، او دا الله څه خوشحالی ده. دا خو د هغې خوشحالی ابتدا ده. یوه خوشحالی تاسو له رب العالمین به بله درکړي، ای د دې بچو مور او پلار. اغا دا طول دنیا جمعی، اولین او آخرین مخلوق با جمعی، او تدی معشومان امور او پلار تب رب العالمین یو جوڑا ورکی اغا با دیواغو. پلار چی جوڑا واغندی او مور چی جوڑا واغندی. نظر مورواچی میدان محشر بئی، دبل چا با اغا جوڑا نئی. دے بوائی وبی مکسینا، یا اللہ دا مونگ تا دا سببت لکی واغستولی شولا. ما جوڑا غستی دا و ما سردا گاونڈیو دا دخو نشتا دی.
دا زما د علاقې او د خو جوړه نشته دی بیمه کوسینا الله دا مونږ ته د سپه بدله کې واچولې شوله رب العالمین به ورته وایي ستا بچی په ناظره باندې قرآن ویلې او د ده بچی په ناظره قرآن نه ویلې داسې لوی خوشحالۍ رب العالمین تیاری کړي داسې لوی خوشحالۍ د میدان محشر عزتونه تاسو ته پاتې چې د چا بچو په ناظره باندې قرآن او د چا بچو قرآن اوی او د قرآن حاملین شول او د قرآن عالمان شول بختور دی اغا مور او پلار چې هغې له الله داسې د قرآن ویونکي او د قرآن تلاوت کوونکي بچي ورکړي پلاره دې کې به ستا کردار وي مورې دې کې به ستا کردار وي پلاره د دې په شا به ستا دعایي مورې د دې په شا به ستا دعایي دا به ستا کرداري ځکه الله بچې د قرآن حافظ درکوي الله عالم درکوي الله د قرآن ناظر اخوان درکوي په دې د الله خوشحالي وکړئ او په دې د الله شکر ادا کړئ چې نن هم شکر ادا کو ثواب هم دا بچې د قرآن حافظ بله ورځ به هم دا بچې د قرآن عالم وي خو تاسو شکر نه ادا کوئ او تاسو سیالي نه کوئ یو سړي دا سیالي نه ده کړې چې دا د ما ګاونډ کې د ده بچې حافظ قرآن دی زه ولې زما بچې ولې نه دی حافظ قرآن نن مور دې ته نه ځیرېږي چې دا د حافظ قرآن مور ده نو زه ولې د حافظ قرآن مور نه یم زما ولې حافظ قرآن بچې نشته دی نن مور او پلار خپل کردار پېښولی دی بایزید بوستاوي رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی د ده پلار وفات شو دا د یو کونډې مور په سیمه باندې یو بچی میلو شو هغه مور بار بار د بچی سره خبره کوي بچیا په تا به علم کوم تا به مدرسې ته بوځمه بچی سره بار بار دا خبره کوي بچی چې لوی شو دا خبره یې ذهن کې اغستې وه نو مور یې روان که مدرسې ته یې بووستو استاذ ته وایي زما دا بچی ما راوستو دی مې علم ته کېنو دی به هله کور ته راپرېږدي چې دی علم مکمل کړي هغې نه مخکې به دی ماله نه راځي کور ته استاذ وی ټیک د بچی مدرسه کې داخل یو ورځ بایزید بوستامي استاذ ته وایي ماشوم دی زما پلار شته دی نه او زما مور په یاد شوله زه نن ځمه کور ته چې مور وي دا هغې میندو ته احساس کېږي چې د کومو میندو بچي په مدرسو کې دا هغې پلار ته احساس کېږي چې د کوم پلار بچی په مدرسه کې دی دا تا ته احساس نه کېږي دا نن باران وریږي دا نن هغې پلار ته خپل بچی یادېږي چې زما بچی پلانکی مدرسه کې دی هغه به ماښام په دې باران کې ګرځي او وظیفه به راټولوي دا احساس نن هغې پلار ته کېږي دا نن هغې مور ته کېږي چې زما بچی به دې باران کې نن ماښام په پلانکی مدرسه کې وظیفه راټولوي ځواب مورې دا خفګان به دې رنګ راوړي پلاره دا خفګان به دې رنګ راوړي الله به دا باران به لږې ورځي دا د فراق ورځې به لږې شپې ورځې وي او انشاءالله الله به د دې په تحفه کې یو حافظ قرآن بچی درکړي دغه بچی به دې الله عالم را رسوي دا تاسو چې په سټیج کښېنئ دا دویم وظیفې راټولې کړي دي دا دویم دا کلي کتلي دي دا دویم په دې باران کې دا وظیفې راټولې کړي دي بایزید بوستامي استاذ ته وایي زما مور په یاد شوله ما له چوټي راکړه مور وی نه وه استاذ ته د مور خبره را یادېږي چې ما ته خو مور ویلي چې هله به یې راپرېږدي چې علم مکمل نو سبق یې ورته ډېر حواله کړو ډېر سبق وی نه یاد که ما ته یې واوروه بیا به چوټي درکړمه هغه دعا وکړله وی یا الله دا سبق راته یاد کړي او زما مور یادېږي هغه سبق ورته یاد شو چې استاذ ته یې واورو نو استاد سره بله لار پاتې نه شوله اجازت یې ورکوې زه د مور ملاقات دې وکړه او بیا راځه بایزید بوستامي د مدرسې نه روان شو چې کور ته ورغې نو د کور دروازه یې وټکوله
دندې نه مور وایي څوکې وی مورې بایزیدي با مور پوه شوه چې دا زما بچی راغی مور ورته دندې نه وایي یو بایزید خو زما بچی نه نوم دی ګورې ته هغه خو نه یې ځکه هغه ته ما ویلي اله به راځي چې علم مکمل کړي نو هغه خو نه یې ته پردی څوک راغلی او زه پردو ته دروازې نه کړم بایزید پوه شو چې دا زما مور زه ښه پېژندلی ما او ما ته دروازه نه کولاوي د هغه ځای نه واپس شو واپس بیا مدرسې ته علم کوي علم تکمیل ته ورسي نن خلک علاقه په بایزید یادي بایزید نه یادېږي په بایزید نن خلک علاقه پیژني د بایزید په شا د یوې کونډې مور کردار ښکاري پلار نشته دی په شی یوه کونډه مور ده بچی علم کوي چې علم مکمل شو استاد یې خوب ولیده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي د بایزید علم مکمل شو او د خپله پګړۍ په سر کا بایزید ولېږه کور ته د مورې د مودو ارمان دی نن به هغه پوره کېږي نن یې کور کې یوه کونډه مور ناسته ده نن به هغه خپل ارمانونه ریجوي نن د هغې د ارمانونو د پوره کېدلو ورځ ده بایزید کور ته ولېږه استازي وایي چې راپاڅېدلمه د تهجدو ټیم و چې ومې کتل نو بایزید په تهجدو باندې ولاړ مای بایزیدا مبارک شستا علم مکمل دی او دا زما پګړۍ والا او دا نستا په سر کې خودل او تلاړ شه یوه کونډه مور کور ستا انتظار کوي چې نن به زما په کور باندې زما په دروازه یو عالم بچی را دنده کېږي د پیغمبر یو وارث به نن زما کور کې پیدا کېږي بایزید کور ته ورغی مور دروازه کوله وکړله بایزید یې بوستابي ولیده ورته وایي بچیا ته کښېنه اوبه به درکوم چای به درکوم روټۍ به درکوم خو صبر وکړه بچی کښېناستو او دا ورغلله اودس یې وکړو او په مصله ودرېده د 2 رکعاتو نفلو نیت یې وکړ چې هغه مونځ یې پوره کړ په مصله الله ته دعا کوي یا الله نن تا د یوې کونډې ارمان پوره کړو نن دې په ما یو احسان وکړ چې ما له دې بایزید بوستاني راکړه اول یې د الله شکریه ادا کړله وروستو د خپل بایزید بچي سره ملاقات لاره تا خپل کردار پرېښودی دی مورې تا خپل کردار پرېښودی دی لاره ته پاڅېدلی د تهجدو په ټیم چې یا الله ماله یو حافظ قرآن بچی راکړه دا دې ویلي دي مورې تا ویلي دي چې الله ماله یو حافظ قرآن بچی راکړه کو کور مې هر څومره ښایسته دی الله زه خفه یم ماله یو حافظ قرآن بچی پکار دی ماله یو عالم د قرآن پکار دی الله زه دې کور کې خفه یم تا دا ویلي دي تا دا دعا کړې ده چې الله حافظ قرآن بچی تاله درکړي دا دعا دې چېرته کړې ده دا دعاګانې غواړئ ای پلارانو تاسو ته وایم دا د دې علماو احسان وګڼئ په ځان یقین وکړه چې احسان یې وګڼئ دې ته وګوره دې کې ستا بچو ته سبق وي اخوا دې خوا وګوره دې کې ستا بچو ته سبق وي باران ته نه ګوري په موټر سایکل را روان یو دلته ناست ستا بچي ته وایي بچیا دا ویښته دي ګډوډ دي ټوپۍ راوړه مړه سرتور سر مه ګرځه دی وله راولېږي کالرې به یې نیولي یوه پیسه اوچته بله لنډه ویښتان به یې د غوږونو د پاسه پراته دي او بله ورځ ستا ته سوال جواب وکړي وایي راشه نن ستا د بچي د قرآن ختم نو دې ورته وایي یاره ټیم به وباسمه نو کو ټیم میلاو شو درمه شو استاد به خفه کېږي نه د استاد به ګیله نه پیدا کېږي دا زه څه کوم او دا مور او پلار یې ما سره سرویه کوي د دې علماو نه تپوس وکړئ نو زمونږ بچي ته به څوک سبق ووایي موږ ته وایي مولي صاحب ستا د بچي ختم دی زه خو وامه زه به ورته په هغې ورځ د هغې استاز پیزار به یې زه ښکل کړم پیزار دا خپو دا تلي به وله ښکل کړم دا زما بچي ته قرآن ختم کړو زه نه ومه خبر ما یو ټکې نه ویلی او تا زما بچي ته قرآن ختم کړو نن خو به زه ستا پیزار ښکلومه نن به یې د خپو تلي ښکلومه نن به زه تا ته لاسونه ږدم او زما په لاسونو نه نښپېږي هغه علما وایي
بچو ته هم ختمونه وکي او بیا به علماو ته په لار کې ولاړ هغوی پیزار به هغوی راغستی او حضرت پر راغلی اجتماع کې هم نه کینی نو دا هم په مونږ لوی احسان چې راشي او کینی مونږ سم خوشحالېږو یاره پلار یې راغلی زه یو ځای ته پروګرام له تللی وم یو عالم مونږ سره ولاړو نو چې مونږ لاس انزل هغه اوبه راچولې خدمت یې کو زه خدای شته چې لږ خفه شوم مې چې عالم زمونږ خدمت نه کولی ما ورته وی مولي صاحب دې بچو کې ستا چېرته بچي دي که دا ختمونه چې دي ما ته وی نه مې تا ورته سبب ویلی وی نه د بلې علاقې نه راغلی وی علما چې واوري چې ستا د بچي ختم دی د بلې علاقې نه راشي او علماو ته اوبه ورچي او پیسار و ختم به ستا د بچي او خوشحالېږي دا علما یقین وکړه چې دی تاسو سره احسان دی په دې محراب او منبر نه درته وایو چې مونږ وایو چې ستا بچي یو داسې پګړی په سر کړی مونږ وایو چې ستا هم بچی د قرآن حافظ شولی زه هم چې ستا په کور کې عالم پیدا شولی پتا مې حافظ قرآن بچی سود دی پلارا مور پتا مې یو حافظ قرآن بچی سود دی پتا مې عالم بچی سود دی ځکه مونږ حالات لیدل حالات دلته به د پلار جنازه وشي دا پلار بیا رستوس وخت تیری نه بیا نی خبر نو اوس ورته زه ډېر وام دلته به جنازه وشي هغلته به الک ولاړي خلک پورته دعا کوي زه بسې لاړ شمه خلق راته وی دا د پلار زه ورته وایم هلکه مونږ خو چې جنازه کوله ته د دیوال خوا ته ولاړ وي دا ستا پلار وی وایم تا خو جنازه ونه کړله وی مولي صاحب زما کپړې ټیک نه دي زه وایم الله اکبر پلاره راشه ستا یې جنازه ونه کړله جنازه ته په تمه یې چې ما ته به دعا کوي یاد ساته که خیري ده ته چې په کومه مقبره کې دفنې په دغې مقبره کې به کرکټ کوي که خیري وبیني انشاءالله ته به پکې دفن او ستا بچي به پکې کرکټ کوي دا مونږ لیدلي دي پلاران یې پکې دفن دي او بچي پکې کرکټ کوي مونږ خو وایو د عالم به پلار په مقبره کې دفن یا عالم به تیز په هغې لار تیر شي دعا به کوي چې دې مقبره کې مې پلار دفن دی که په ګاډي کې رواني ګاډی به ودري او ودرېږي به چې دې مقبره کې زما هغه پلار دفن دی چې پای ما یې د قرآن علم کړی و نن مې هغه مور په دې مقبره کې دفن ده چې اخترې زما نه بغیر تېر کړی و روژې زما نه بغیر ماته کړې وه دې مقبره کې خو زما مور پرته داسې الواد مونږ ولید یا به سبا خفه یې خفه به یې زه نه ځېرېږم هغې جنازې ته چې پلار مړ شي او 15 ډاکټران بچي پرېږدي وایم پرېښي دي نه ځېرېږم هغې پلار ته چې مړ شي او 15 استادان بچي پرېږدي نه ځېرېږم ورته پلار مړ شي او 15 بچي ناظمان پرېږدي نه ځېرېږم ورته په جنازه کې به چېرته سیټ ته ولاړي یا به یې جنازه ولې سرتور سره کړي یا به یې د پیغار سره کړي یا به ولا جنازه پوره ورځي یا به نه ورځي نه ځېرېږم داسې پلار دی هغې پلار او مور ته وځېرېږم چې د جنازې ټیم شي او یو بچی نوجوان را مخې ته شي وي الله اکبر زه هم دی د جومات امام و وی نه مولي صاحب دی د جومات امام نه و دا کم کس چې مړ دی دا د ده بچی دی او پلانکی مدرسه کې د قرآن حفظ کړی او نن یې د خپل پلار جنازه یقین وکړئ چې هغې پلار ته وځېرېږم زه هم مونږ به هله بختور یو مونږ به هله بختور یو چې زمونږ لاش ووینې او په مونږ خپل بچي عالمان ودرېږي او زما جنازه وکړي زه به هله بختور یم زه هغې امي پلار ته وځېرېږم چې یې امي او عالم بچی جنازه وکړي وایم پلاره اخرت دې وګټو نو ستا دا بچی به اخرې تکبیر وایي که به نه وایي چې دی اخري تکبیر ته ورسي الله اکبر وی ولاړې وي اللهم اغفره یا الله زما د پلار وبخښه وارحمه الله رحم پرې وکړه ولا تعذبه الله عذاب ولا مه ورکوه ونور قبره الله قبر یې روښانه که عالم بچی ولاړ دی او په مخ باندې اوښکې رابهیږي وی اللهم اغفره الله زما پلار وبخښه ای دا پلار به الله عذاب کړي یقین وکړه په دې پلار د الله عذاب دلته به د عالم بچي اوښکې بهیږي سینه کې به یې قرآن پروتي هغه به وایي الله زما پلار وبخښه الله به داسې پلار عذاب نه به دې عذابوي پلاره
مور الله به عذاب نکی چې دا عالم بچی دی قبر ته ودرېږي چې یا الله دا زما مور ده حافظ نوا عالم نوا تهجد گزار نوا الله یو ساده باد مور میوا یو ساده انسانو خو یا الله په علم کړو اختری پیراغلی وی جدائی برداشت کړی وی زما په پیرا کې اوخ کې دوی کړی وی الله ما سره خپل پیسې نیمه کړی وی الله زما دې مور له بدن عذاب نه ورکړي الله زما د مور بنا عذاب وي زما حفظ د دې مور وجدا زما حفظ د دې مور دعا ده الله دې مور او پلار ډېر ستړي برداشت کړي دا د عالم د مور نه تاسو کا دا د عالم د پلار له وګورا دا د حافظ قرآن د پلار له وګورا تا ته دا پته نشته دی مونږ دې خلق ولیدو الله د رضا لپاره بچی کې نه وي بچی کې نه وي مونږ دا تفریق نه دی کړی ما نه چې یو عالم بنی کړی یو عالم چې دا بچي زما د نظریه برابر نه دی دته سبق نه وامه دا خو په پلان کې پارته کې دته سبق نه وامه که تاسو ته یو عالم دا وی ما سره میلاو کې زموږ علما دا نه وایي زموږ علما وایي تو تما ته کنسل کې کوه خو زدي بچي حافظ قرآن کو زما د باندې سود دی پلارن خیر دی ته نه پوهېږي خو یو ورځ به پوه شي یو ورځ به پوه شي بیا به قبر کې خوشحاله یقین وکړه چې دا ورځ هم په تاسو سود کېږي په تاسو هم سود د سود بچي کېنوئ د چا چې حافظ قرآن بچي نشته دی او عالم یو منځ داسې تېر نه کوي چې په هغې پسې الله ته ونه جاړئ یو منځ داسې مه کوئ چې په هغې پسې الله ته دعا نه کوئ وایي الله کور را باندې تنګ دی تا علمي نه دي خوښ په پردی کوټه کې به ناسمه او دا باران دی را باندې راساسي خو چې ماښام ډوډۍ خورم چې یو عالم بچی را سره ناست مورې داسې دعا کوه که نه وایي الله چې ماښام کټونه سمومه چې یو حافظ بچي له پکې کټ سم کړمه یو عالم بچی را سره په ډوډۍ کې هغه مور بختوره ده او علما وایي چې د چا رزق حلال او د علماو سره یې مینې الله به له بچي ورکړي حافظان عالمان اکل حلال رزق به ګورې حلال وي د علماو سره به مینه وي ګورې که علماو پسې بدې ردي او کنزلي او عالم بچی غواړي نو ګرانه ده نو داسې خوبونه دي هسې به خوبونه هیلې او دې کې به د دنیا نه لاړ شي داسې چاته بچی نه میلاوي د علماو سره فری مینه کوئ سړیه وایي دا د پیغمبر وارثان دي عالم دی زما خوښ دی نه منمه د پسې بدې خبرې نه برداشت کومه مه کوه زما په مخ کې زما محترم دی چېرته دې عالم له به الله د سفارش اختیار ورکړي او ورځ د قیامت کې هلته به یې مخې له ورشي چېرته فری مینه ورسره کوئ دا یوه خبره مې یاده ساتئ علماو سره بې لالچه مینه کوئ وایي د ده په سینه کې قرآن دی دا د پیغمبر وارث دی حدیث مبارک کې راځي وی خلق به جنت ته تیریږي نو اجتمع العالم والعابد على باب الجنه جنت دروازه به یو به عالم راشي او یو به عابد راشي عام سړی وي دواړه به جنت په دروازه راشي الله به عام سړی ته وایي ځه دې عالم ته به وایي کیف ودرېږه عام سړی به جنت ته لاړ شي او عالم به ودرېږي عالم بوای چې دا خود ته ما ویلو چې ګیره پریدا دا خود ته ما ویلو چې چیلې لاړ شه نه هغه لاړ او زه ولاړې ما اسو وجدا ما خو بچو ته قرآن خودلو ما خو 3000 تنخواه خلق را بسې خبرې کولې کورې پکې جوړ کو گاډې پکې واغس خبرې را په ما پسې شوي وي دا خو سوه هغه خبرې د سړي عقل نه دي عقل تاسو خبرې چې د وقف شي او د دې څومره علما عالم او من حيث العالم د مدرسې روپۍ تلاش کول او یا وقف دا ډېره لري خبره ده دا لري خبره ده دا زما عقل تم دا خبره نه پرېږدي الله هم سړی جنت ته ولېږو عالم په دروازه ولاړ دی عالم ته به الله وایي عالمه دا عام سړی مې ځکه ولېږه چې دې مې یوازې لېږه جنت ته دې خو لاړ ته مې ودرولې تا یوازې خو نه پرېږدمه تا چې هغه بچو ته قرآنونه ښودلي وو تا چې به هغه درس قرآن کو تا چې به هغه د ختم نبوت هغه جلسې کولې منډې ترړې به دې وهلې تا به زه هسې پرېږدمه الله ماله سفارش راکوي الله به ورته وایي ځان سره کسان بوزه څومره بوزمه
حدیث مبارک کی راضی فشفع لكل من احببت کلو د استغراق د پار راضی د احاطی د افراد د پار سفارشو کا عالمہ سمرا چې سمرا د خوخی نو وایي دا یو واحد عالم دی ها دغه بونډری دی په ورځ د قیامت موږ دغه په تمایو تاسو چې سوای وای موږ وایو کو الله تعالی ورځ راکړه زموږ دا ایمان دی ایمان کدی علماء ول الله دا ورځ ورکړه او هیګي درنه کې دکته نو به نه کوي الله ولی عالم دوی فشفع سمرا بوزي چې سمرا دی خوخیا غوزه شهید با معین تعداد بوزی حافظ قرآن با معین تعداد بوزی حاجی با معین تعداد بوزی واحد عالم دے جدتا با بونڈری دی سل غزوا پینزسوا نچی سمر دی خواخی بوزی تو صدی خیال لے چی او عالم دا اللہ اختیار ورکی او تولاری نبو بدی نزی سوی ورسرمین کوا ویدی با خیرت کے سفارش کی ترد زبای دا سفارش دا لام دی راشا ٹھیک دا علماء سرمینه کوي بچی مدرسه کې داخل کړي او ډېر مختصر دی مفتی صاحب تشریف فرما دی ان شاء الله وی بخ مفصل او مدلل تقریر کوي واخر دعوانا ان الحمد لله